بسم الله الرحمن الرحیم. د یو ورور نصیحت، د یو مشفق نصیحت، د هر سړي لپاره، هرې ښځې لپاره، هر ځوان ته دا نصیحت، هر هغه څوک چې هغه فیسبوک استعمالی، هر هغه څوک چې هغه ټویټر استعمالی، د هغې لپاره دا نصیحت دی چې د الله نه یره پکار ده. خپل قلم، خپل کتاب، خپل لیکنه او همدارنګې خپل وسایل او خپل عقل د چا په خلاف استعمالول نه دي پکار. غیبت کول نه دي پکار، د غیبت نه ځان ساتل پکار دي. د الله نه ویریږه او غیبت مه کوه. که په چا کې یو عیب او تا وویلې نو غیبت دې ورله وکړو، او که په چا کې یو عیب نه او تا یې ذکر وکړو دا ته هغې باندې بهتان ولګو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تلو د هغه ته جهنم خلک وښودل شو. په هغې کې داسې خلک وو چې د هغې نوکان د نحاس او د پیتلو او خپل غوښې مخونه چې کوم دی په هغې باندې شلول. تپوس کوي چې دا څوک دي؟ جواب ورکوي چې دا ستا د امت هغه خلک دي چې د یو بل غوښې خوري. یعنی مطلب دا چې هغوی غیبت کوي. راځئ چې د غیبت نه ځان وساتو چې زموږ او ستاسو زندګي خوشحاله او ښه شي.